دا چې کم کارونه زمونږ او ستاسو موږ عام وخت یو کار کوو نشو کولی وجه دا چې موږ کې رضا کمزوري نیت کمزوري مم نبی کریم علیه السلام فرمایي بني اسرائیلو کې یو سړی علاقه باندې یو ونه و د دې ونې له خلکو عبادت کوو نو کله کې یو سړی په ډېره جذبه باندې د کور نه راووته او تبر اوسه دی دا ونه اړی دا ونه غورځوي دې ته خو خلک عبادت کوي شرک خلکو شروع کړي راځه ونې ښکلوه او تندی ورته لګوه نو چې کله هغه دا تبر راواغسته او دې ونې له راته نو شیطان وله د انسان په جامه راغی ورته وایي څه کې وایي دا ونه وام چې ختم شي ولې دې ته خلک سجدې لګوي دا شرک دی خلک کافر کړل خو دې شیطان او دې سړي دا عابد د تبر والا هغه نه پرېښو او د ونه والا دواړو لاس ولګو چې لاس یې ولګو شیطان یې اوچت کړ ځمکې ته یې راښکته او بلې خېټه او په سینه له کېناست او د بره نه یې وهي نو دا شیطان ورته د لاندې نه وایي یو خبره ته کومه زه دې خوب کړم دې ونه باندې څه چې دا ونه وهي خو زه خپل کور ته لاړ شه او غریب سړی سهار چې بالښت اوچتې 150 روپۍ به د بالښت لاندې پرتې په دې به د بچو مزدورۍ نه کوه بس سړی خوشحاله 10 روپۍ خوش شی دی حالات په انسان خرابوي سړی شیطان یې پرېښوسته راپاڅېد کور ته چې راغی چې کله به بالښت سار کې اوچتو نو 15 روپۍ به پرتې وي یو ځل 15 روپۍ پرتې دي بیا 15 روپۍ پرتې دي بیا 15 روپۍ پرتې دي 15 ورځې پس چې بالښت بیا اوچت روپۍ نشته دته خو پته ولګېده چې هغه د ونې په والو کې دا شیطان خفه کېده بېرته به راواغسته چې راواغسته او ونه پسې بیا لاړ دغه شیطان ولا بیا خواله د دې ونې خواله راغی وایي څه کوې وایي یاره دا ونه وام ولې وې دې ته خلک سجدې لګوي وی ساده سړیا زه خپل کار کوه ونه پرېږده وایي ما ته ما خوا دې خبرې نه کوي او شیطان او د عابد دا بیا لاس یې ولګو چې لاس یې ولګو دا ځل یې دا شیخ اوچت کو دې ځمکې ته یې راښکته او شیطان ورته په خېټه کېناست او د بره یې وایي دا سړی حیران شو چې دا خو هغه کس دی چې دې ما راغورځولې او ما راچولې ما باندې څه چل وشو دی ورته وایي د لاندې نه تا څه وخوړل کوم ټرینینګ کې دا ورته وایي هېڅ مې نه دي خوړلې اول ځل چې ته راغلی وي ستا په زړه کې اخلاص نو د اخلاص طاقت ته زما طاقت نه رسېده ځکه دې راچولې وم او دا اوس 15 روپۍ ختمې شي دي ښه د بالښت لاندې ما 15 روپۍ نه دي ښودې نو ته نن د دې ونې والو نه د 15 روپو دپاره راغلی دا ستا وهل د دې ونې د خدای د رضا دپاره نه ده دا نن نور د روپو مقصدونه دي دې سړي ته پته ولګېده چې د مسلمان عمل چې خدای دپاره کوي دې عمل کې ډېر طاقتي ډېر وزن پکې وي خو چې عمل الله دپاره کوي نبی کریم علیه السلام وایي من کان لله کان الله له ای بنده د خدای شه زید او عمر پرېږده مړه کاکا او ماما پرېږده هر کار چې کې د خدای سره مشوره کوه د اړه سره مشوره کوه چې زه دا کار کوم خدای ته خو به خفه کېږي نه خدای ستا خو به ناراضګي نه وي الله ګوره تعالی کوم چې تا د هر کار وکړلو الله به ستا شي په بل روایت کې ورسره راځي د ده په لاس به د خدای طاقت راشي د ده په سترګو به د خدای سترګو طاقت راشي د ده په خپو به د خدای د طاقت راشي بیا به تا ته څوک مقابله کې رامخکې کېږي نه الله پاک دې زمونږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو هر عمل د الله پاک د رضا دپاره وکړي دنیا د شیطان دوکه کېدو نه سوا د الله د رضا دپاره